بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګران کتونکو، د پاکستان ډیموکریټک موومنټ لخوا یو نوې سلسله د احتجاجونو چې کوم د نو هغه شروع شو. پرون چې کومه لومبۍ جلسه و نو هغې په سوات کې وکړه او پای کې په حکومت باندې چې څنګه د مخکې نه د تنقید هغه سلسله وه هغه هم هغه شانتې جاري وه. په حکومت باندې سخت تنقید وشو چې دغه شانې شهباز شریف چې د مسلم لیگ نون صدر دی، د پی ډي ایم مشر دی، هغې وی چې ملک چې کوم دی نو نواز شریف د ملک نه تیارې ختمې کړې وي، خو عمران خان صاحب چې کوم دی نو هغه ملک چې کوم دی یو ځل بیا معیشت چې کوم دی نو هغه تباه کو. دغه شانې چې په ملک کې د بجلی د لوډ شیډینګ کوم خبره، دغه شان د مهنګایي کوم صورتحال دی، نو په دې کې د غریب سړي ژوند چې کوم دی نو هغه ګران شوی دی. بل طرف ته د حکومتي چې کوم چارواکي دي، که هغه په وفاقي حکومت کې دي که په هغه صوبایي حکومت کې دي، نو هغې دغه د پاکستان ډیموکریټک موومنټ دغه جلسه چې کوم ده نو هغه د فارغ سیاستدانانو پکنیک ګرځولی دی. پای کې چې کوم یو ویډیو وه چې پای کې مریم اورنګزیب صاحبه چې په هغې کې یو سیر سیاحت کوو، د هغې هغه ویډیو چې کله وایرل شوه نو د هغې نه په هغې باندې د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان هم خبر راغی، دغه شانې په سوشل میډیا هم په هغې باندې مختلف قسمه خبرونه رالل او دغه د هغې چې کوم یو پکنیک پروګرام و د فارغ سیاستدانانو دغه یې وګرځوو. په دغه جلسه کې چې کومه وشوه په دې کې د عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي په لومبي ځل باندې چې کوم د پی ډي ایم جلسه وه چې پای کې دغه دوه جماعتونه چې کله جدا شوي د هغې نه پس دا لومبۍ جلسه وه، نو پای کې دغه دواړو جماعتونو شرکت ونه کړو، د هغې کمی محسوس شو که نه. او دغه شانې که موږ بل طرف ته وګورو، یو پیرلل د پی ډي ایم سره سره جماعت اسلامي هم یو خپل تحریک شروع کړی دی. د هغې چې کوم کارکنان دي، د هغې د مشر په وینا باندې هغې هم پرون په ټول ملک کې احتجاجونه کول، هم د دغه ګرانۍ خلاف، د دغه مهنګایي خلاف او د دغه بېروزګارۍ خلاف هغې احتجاجونه کول. نو آیا دغه مهنګایي چې کوم ده د هغې د کنټرول کولو لپاره حکومت کوم اقدامات پورته کوي او دغه د پی ډي ایم چې نوی تحریک شروع شو آیا هغه زوړ مومنټم به برقرار خپل وساتي او که نه؟ په دې باندې په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي انجینیر فهیم احمد صاحب چې هغه د پېښور نه منتخب د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای دی. عبدالله جان صاحب هم موږ جاین کوي، هغې د پی ډي ایم خیبر پښتونخوا ترجمان دي. او کاشف اعظم صاحب هم موږ جاین کوي چې هغې د جماعت اسلامي پخوانی صوبایي وزیر پاتې شوي دي. انجینیر فهیم احمد صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. فهیم صاحب، که موږ کتل په پی ډي ایم یو تحریک شروع کړی و او هغې چې کوم نو دغه به یې کول، غټې غټې جلسې به یې کولې، 15 جماعتونه بهرحال و، خو ډېر 10-11 پورې وو. دا 15 داسې وو چې هغه غټ جماعتونه وو، په هغې کې هغې شامل وو، خو د هغې بیا په هغې خپلو کې اختلافات رالل او دغه دوه لوی جماعتونه چې کوم نو هغې ته د هغې نه جدا شول. پرون چې کوم یو نوی تحریک شروع شو، دوباره هغې د دغه جلسو سلسله شروع کړه، د وزیر اعلی د حلقې نه شروع کړه. څه وایي تاسو؟ خلک هغه دغه به دوی هغه شانتې دوباره ګین کي، کوم چې یو وخت کې به غټې غټې جلسې کولې، څه به وایي چې دوباره به خلکو دغه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جي، تاسو موږ ته مقرره کړه په خپل چینل باندې. تاسو جلسه وکړه، ټولې دنیا وکړه، څه عجیبه عجیبه تنقیدونه هم پرې راغله. ګوره اوس هغه زمانه نشته چې دغه به نه، اوس خو ډیجیټلایزیشن دی، موبایل دی، سوشل میډیا د کیمرې دي، په موبایل فون کې هر څه دي. نو مخکې خو به دا څیزونه کېدل لکه چاته به د سترګو کې خاورې اچولی شوې، خو اوس دا نه کېږي. لکه غټه خبره نه ده پکار. تاسو وګورئ پی ډي ایم کې څو جماعتونه وه، 8 دي، ټیک شوه. بیا د دې 8 جماعتونو به په سوات کې والا یا په زه سوات کې والا، سوات کې به خپل د دې کینډیډیټس به وي چاته چې ټیکټ ورکوي. صحیح. نو هغه کینډیډیټس تاسو وشمارئ بیا چې د یو پارټۍ به څومره هلته څومره ضلعي حلقې دي. صحیح ټیک شو، د صوبایي حلقې دي، څومره قومي حلقې دي، په هغې کې وشمارئ. نو هغه کسان هم تاسو وګورئ چې څومره جوړېږي که نه. نو چې دا څومره جلسه دي راوستې وه، نو زه لکه غټه خبره نه ده پکار، خو زه یوازې یو ایم پی ای یم که نه، زه خپل حلقه کې د دې نه غټه جلسه کولی. او فهیم صاحب ټیک خبره، پاکستان تحریک انصاف که موږ وګورو نو هغې اویرنس ته ټول لوی جلسې کړي، په دې کې څه شک نشته. خو د پی ډي ایم په پېښور کې چې کومه جلسه شوه نو هغې نه هم موږ انکار نه شو کولی چې په هغې کې واقعي د ټولې صوبې نه هغې راغونډ کړي، په هغې کې خو مختلف جماعتونه مو نو ښه غټه جلسه شوه. د پېښور جلسه چې کومه وه نو واقعي چې غټه وه. جی جی.
نو واته جماعتونه هغه کې کنه بیا پیښور چې کوم د میټروپولیټن سیټي د فیډرل لکه کیپټل سیټي د دارالحکومت د پیښور خو لکه تاسو اوس وګورئ کنه خلکو ته رو پته لګي چې لکه ملک په کم ډایرکشن کې دی معیشت په کم ډایرکشن کې دی په دې شپېته یا کال کې لکه څه چل کېدو اوس څه چل کېږي معاشي پالیسي واضح دي فارن پالیسي به زموږ پته نه وه په ټي وي به یو سټیټمنټ راغو د خان صاحب تاسو تقریر لیدلی وي هم ډرون حملوں کے مذمت کرتے ہیں دی به مذمت یې کولې مونږ امریکې لا ډي نه ورکو دا نه ورکو خو په بیک ډور باندې به هغوی ته ډیم ملو شوي وي او ډرون اټیکس به هم کېده لکه تاسو وګورئ چې اوس را روان دي چې څه په میډیا باندې دي هغه اوس په حقیقت کې هم دي مخکې به په میډیا و چې یاره مونږ ډي نه ورکو او د دې ډرون مذمت یې کوو تاسو وکتل ټولې دنیا وکتل چې اخره کې بیا پته ولګېده چې دوی بیسیزم ورکړي ورسي اوس خو مولانا صاحب پرون چې کوم خطاب کړی پاکې هغه ویلي چې دیو که د اډو خبره خو هغې اډې غوښتلي هم دي ایر سپیس غوښتلی دی هغې پاکستان ورکړی نه جی ولې نه تاسو د خان صاحب انټرویو ګورئ هغې کې هغه خو هر څه ښکاره دی ولې نه دی غوښتلی دا ټولې دنیا ته په دې ټولې دنیا میډیا باندې اوچلېده چې هغې ځان له اډو دپاره سپیس غوښتو او خان صاحب معیشت خبر تاسو وکړه چې مخکې به د معیشت پته نه لګېده چې په کوم ډایرکشن کې به روان وو او د اویا کاله همدغه تاسو یو ډېر زیات دغه وایې بیا 2015 نه پریکټیکل سیاست کې یم د ډسټرکټ ممبر ما چې د اسمبلي وکته دا ماحول مې وکتو تاسو یقین وکړئ چې مخکې به په اسمبلی په فلور باندې بلیک میلینګ کېدو د انډسټریالیسټو دپاره به دغه کېده مطلب د سپیشل قانون سازي به یو خاص طبقې ته فایدې رسولو دپاره کېده یو خاص طبقه به هغې ته فایدې رسولو دپاره به کېده دې سره به د چا اډو سروکار نه و چې عام خلکو دپاره کار پکار دی ملک به څنګه اوچتېږي لکه د ملک معیشت به څنګه اوچتېږي لکه دې باندې به ډېر کم کار و نفسي غونته اسمبلیانې به وي هر سړي به د خپل ځان غم کولو د خپل کار ویستو غم به کولو همغه شانتې به بیا دا قانون سازیان هم کېدې په اسمبلو کې خو تاسو اوس وګورئ هر څه واضح دي ډایرکشن بالکل کلیر دی چې څه کول دي او څنګه قانون سازي تاسو خبره وکړه د عوامو لپاره په دې دا کې ریټینې ورکې تاسو کومه قانون سازي کړله چې تاسو وایئ چې او د هغې نه عوامو ته چونکې تاسو پخپله د دې ایوان حصه تاسو پخپله هم په دې کې حصه لرئ کومه قانون سازي تاسو کړله چې یاره د هغې نه په تېرو حکومتونو کې هغه اګنور شوی تاسو کړې ده تاسو وګورئ دغه کې زه به د اصلاحاتو خبره وکړم خیر د قانون سازۍ ته زه راځم تاسو وګورئ په هیلث انشورنس کارډ وګورئ تاسو دا یو عام سړي ته تاسو بی آر ټي وګورئ عام سړی چې کوم دی غریب د 100 روپو کرۍ والا هغه په فاسټ ټریک کې رواني او د انکلوزر والا او پراډو والا پرش کې ولاړي تاسو ته دا نه ښکاري رش کې ولاړې فهیم صاحب دا ودرېدل دا خو دا منصوبه جوړه شوې د دې دپاره وه چې دا رش کم شي لکه ما تاسو ته دا وویله چې اوس لکه تاسو وګورئ د عام خلکو دپاره کارونه کېږي هیلث انشورنس کارډ وګورئ لکه مالداره سړی خو به هاسپټل ته هم لاړ شي ګاډي کې به هم لاړ شي زما د خبرې مطلب ده هغه ته لکه هغه سره خو پیسې مي ګاډۍ مي هر څه ورسره خو لکه ګوره تحریک انصاف لکه زه به ان شارټ تاسو ته دا ووایم مخکې د ډیولپمنٹ ورک تاسو وګورئ د ان پی د حکومت یا د نور حکومتونو کې وګورئ نالې ګلې لارې کوڅې دا وګورئ د ګیس پایپونه وګورئ د بجلی په ډیولپمنٹ ورک باندې سپورټ نه ورکوي انسان چې کله تا دا ذهن دا مازغه د نه مطمئن کړي د ته دلته سکون نه میلو شوی نو د پدې شي نوټ ورکوي ګوره تاسو ته څه داسې نوې شی تاسو یاد کو زه به تاسو ته یو څیز وښیم چې 57,000 ټیچرز برتی شوي دي په کې پی کې کې ټیچران په دې روغتونو کې برتی شوي دي خو څه اوري کنه فرق درته ښیم کنه دغه فرق د تزره مخکې نه فهیم صاحب دا وایم چې کوم په کومه طریقه برتیانې شوي دي د ان ټي اس کوم ټیسټ نه راوټ شوی تاسو ماته وایي زه څومره په کومه طریقه باندې شوي دي خیر زه تاسو ته هغه پیمانه نه یادوم 2000 روستو چې 2018 نه کوم زموږ ګورنمنټو ټیک شو اوس به هم درته وښیم زه تاسو ته وایم هغې کې دا 57,000 ټیچر چې کوم برتی شوي دي زه د یو ډپارټمنټ خبره کوم د ټولو نه غټ ډپارټمنټ چې کوم دی هغه ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن دی ټیک نو هغه به یو دیاړی والا یو مزدورکاره جذبه یو د ریډۍ والا غریب انسان به هغه پسې به کور ته لیټر راوړو چې زوی دې برتی شو ستاسو حکومت کې او جی ټیک شو جی دغسې تاسو نور وګورئ پولیس کې وګورئ برتیانې لکه چې کله ته معاشره کې یو انسان ته په نوکرو کې انصاف ملو شي دته په هاسپټل کې انصاف ملو شي دته په تاڼه کې انصاف ملو شي دته په هر ډپارټمنټ کې دته په لاره کې انصاف ملو شي دته چې ګوره بل فیکټر زموږ چې کوم کنه ډسپیوټ ریزولوشن کونسلز
اورېدلی دي نوم اشته اوس هم شته جي اولې کامیابو لکه هغه کې انصاف ډېر زر میلاوېدو هغې کې داسې چلو چې د لوکل جوري نه به خلک اخیستې شو اوس هم شته دی اخیستې دي نو تهپهد دا یو څو شی نه و که نه چې د انسان په ذهن باندې د پی ټي آی چې کوم نظریاتي خلک دي یا د هغې چې کوم انالیسټ دي یا زموږ سینیر لیډرشپس دی که نه هغوی تاسو وایي د انسان په ذهن باندې کار وکړي چې لکه انسان غواړي څه د انصاف غواړي د میریټوکراسي غواړي د یو پر امنه معاشره غواړي د دا شی غواړي چې زه اچانک بیمار شم زه خو د اړیکو ما سره پیسې نشته زه به څه کوم هغه مسله ورته ختمه شوه لکه د ذهن نه دا انسرټنټي وته د انسرټنټیز باندې کار کول یو د انسرټنټي د انسان په ذهن کې چې زه اچانک بیمار شم څه به کوم ټیک د فهم تاسو انسرټنټي ټیک د خپل روزګار دغه تاسو ویل روزګار خبره شو بل چې کم نن سبا مهنګایي ده خلک د ظاهري خبره ده د خلکو چې څومره قوت خرید نو هغه جواب ورکو ځکه چې د هر څه په قیمتونو کې وخت په اضافه کی په دې باندې به خبره تر مخکې وضوح موږ سره د میټیم دی ګران کوتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو واپس راځو موږ سره د مینه پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو کاشف اعظم صاحب هم موږ جاین کړي وو د جمهوریت اسلامي پخوانی وزیر کاشف صاحب پروګرام کې تاسو هرکلی وایو ډېره مهرباني کاشف صاحب مخکې هم خبره وکړه چې دغه جلسو حوالې سره تاسو هم په ټول ملک کې پرون دغه مهنګایي خلاف چې کم دی نو هغه جلسې وکړې خو داسې ویل کېږي چې کله د پی ډي ایم جلسه وي نو په هغه ورځ باندې جمهوریت اسلامي والا هم جلسه کوي او دا د دې انډایرکټلی فایده چې کوم دی نو دی حکومت ته ورکوي او دا خلک داسې ویل کېږي چې دوی انډایرکټلی حکومت سره میلاوي دې کې څه انالیټر سایډ به وایو که نه چې کله د جمهوریت اسلامي جلسه وي نو پی ډي ایم خپله جلسه کېږي دې ته خو په دې نظر هم مونږ کتې دا پی ډي ایم د اتفاق دی ټیک حسن اتفاق دی خو ما دغه وکړو راهي خپل یو سیاسي لاین ولین ته زموږ خپل یو سیاسي لاین ولین ته نو اکثر د اتفاق کېږي چې پروګرامات یو شي په ملک کې لکه نن عمران خان صاحب ګوادر ته تللی مثال لوی پروګرام و دی نو که په دې ورځ باندې ملک بل جماعت جلسه کولې بلې پارټۍ جلسه کولې دې سره مطابقت خو به نه و یو حسن اتفاق به خو بهرحال څنګه تاسو ویلي وختي چې یاره پی ډي ایم سوات کې جلسه وکړه ډېره موده پس هغې چې دی یو ځل بیا د حکومت خلاف هغې د راوتو نوې تکل کوي او یو نوې سیریز شروع کوي پرون د هغې جلسه وه ښه جلسه وه عوامو پکې شرکت کړی ښه جلسه وه خو بهرحال مونږ خو پرون د خپل امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب په وینا باندې ټول ملک په هغه ایشو باندې چې ټول ملک که اپوزیشن جماعتونه دي او که حکمران جماعت دی نو ټول دا مني چې دې وخت کې به ملک کې مهنګایي ده ایندا زموږ د پی ټي آی ملګري او مشران یون پرایم منسټر عمران خان هم دا مني چې زموږ حکومت کې مهنګایي زیاته شوې ده اپوزیشن خو باسي یو دم او عوام هم دا وایي نو په هغه ایشو باندې پرون ملک کې مظاهرو اعلان کړو په پاکستان په مختلفو غټو وړو ښارونو کې زموږ په درزونونو مظاهرې شوي او مونږ وایي چې عوامي سپیسیفیک ایشوز چې کوم دي دی وخت کې چې هغه مونږ راوچت کو او سنگل راوچت کو لکه څنګه اوس مهنګایي ده چې په حکومت باندې نوې کال مالی سال شروع شو ګو دی یو بجټ خو پیش کو مونږ همیشه دا کتلو چې مخکې یو بجټ بیا وسو میاشتې پس مینی بجټ خو دی حکومت کې مونږ نوې روایت دا وکړو چې دلته روزانه یو مینی بجټ پیش کیږي کاشف صاحب موږ سره جلیل جان صاحب هم موږ جوائن کړیو جلیل جان صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی وایم مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ حاجی صاحب تاسو طرف ته برازو کاشف صاحب تاسو بجټ خبره کوله چې مینی بجټ مین خبره چې کم دنو دغه د مهنګایي ده او دغه بیروزګاری ده چې کوم د ضرورت چیزونه دي دغه قیمتونه وخت په وخت باندې پای کې اضافه کی په دې بجټ کې څه شته د عوامو لپاره حکومت ډیر دعوی کوي تاسو ته پکې سخت کاری د عوامو لپاره خو پکې ډیر څه دي خو د عوامو خلاف پکې ډیر څه دي زموږ د ملک همیشه نه معاشي مسله دا پاتې ده چې د ملک آزاد بجټ چرته نه پیش شوی همیشه دلته کې موږ خپل ژوندۍ کې دا کتلی دي چې همیشه دلته آی ایم ایف بجټ پیش کیږي چې د آی ایم ایف کوم پریورټیز وي د آی ایم ایف کوم اهداف وي د آی ایم ایف چې څه اچیو کول غواړي په یو کال کې هغه بجټ پیش کیږي نو چې رقم بجټ محور چې آی ایم ایف او د هغې شرایط وي نو هغه خو عوام په حق کې کېدی نشي ځکه چې هغه یو اداره یو انسټیټیوشن سنټریک وي عوام سنټریک نه وي کله کار چې حکومت وي او هغه عوام سنټریک بجټ پیش کول غواړي چې عوام له سری لیف ورکم عوام زندګۍ کې څه بهتري راولم عوام چې د دې حالت خو کولو د لپاره د روزګار د لپاره د معاشي مسایلو حل کولو د لپاره
چونکه هغه سوچ او سوچ از زاویه د حکمران هغه دغه نه وي نو هغه د وجه نه همیشه چې د IMF د لپاره د بجټ دی د خپل اهداف باغ دي کې ان شاء الله دغه شي عوامو د لپاره تاسو کو چې بجټ نه یکدم پس لکه زموږ داخلي بل ما پرون د بجلی بل راغلی نو ما سره اتفاقا کته ورته 27 روپیا یونټ دی وخت کې زما کور کې مانه کاست کوي تاسو خپل سوچو کوي کنه ان دومره لوی بدقسمتي راغه زموږ د خلکو د لپاره چې داسې یو حکومت دی وخت کې دلته کې موجود دی چې زه نم غواړم نو زه په دې وینا باندې مجبورېږم چې معاشي لحاظ سره یا مختلف زاویو لحاظ سره کې دي شي د زرداری او د نواز شریف صاحب حکومت چې عدد نه بهترو ځکه چې دې کې دومره مهنګایي دومره ګرانی اورو قیمت چینو قیمت بجلی ګیس مس مینجمنت انداره ګیس او د بجلی مس مینجمنت او تاسو کوته کنه دا صرف مینج کول وخت دی کې ساس پی سی او راکټ ساينس نو مس مینجمنت چې دی چونکه د حکومت ذات تر خیال خپل اپوزیشن یا خپل مخصوص مخالفین چې کوم نواز شریف هغه ډله در هغه دباولو پسې د راي په احتساب باندې ډیر زیات توجه ده او هغه پسې دی ګرځي چې موږ پرایم منسٹر او پوره ټیم په روزانه کلاس پریس کانفرنس کیږي نو لاس پلاس چې دی هغه د نواز شریف خلاف یو د مسلم لیگ خلاف یو د زرداری صاحب خلاف یو په دغه یو لاین او لینت باندې دي چونکی بالینګ کوي نو هغه د وجه کوم د عوامو ایشوز دی او کوم چې د خلکو ایشوز دي هغه د 100 لیست کوم د حکومت جوړ کو 100 پرایورټیز وګورو نو په 100 کې عوامو ریلیف نمبر چې دی هغه ناراضي صحیح ٹھیک ده جلیل جان صاحب تاسو خو لګ لیټ جاین کو فهیم صاحب خبره کوله چې په سواد کې کوم پرون دوی کوم جلسه کړې ده دا که زما په حلقه کې ز خپل خلک دومره راغون کوم دا خوشپګو جماعتونه او ټول صوبینه راغون کړیو زبر د خپل حلقې دغه دا وکم او بل چې صاحب کوم وکتل نو په دا کې هغه د خلکو هغه جوش جذبه هغه شانتي نه و تاسو د خپل کوم مومنټم چې مخ کې و د بریک پکې راغی دا به برقرار وساتل شي بسم الله الرحمن الرحیم دا فهیم چیلنج ما ته قبول دی که زموږ د جلسې لسمه اسم د خپل حلقه کې جوړ کا نو د ته ډېر زیات قیمتي باندې نامونه به ورکم داسې ډوزي ولي ټول عمر په دروغ حکومت کوي او دروغ باندې د وخت یې لګیا دي تاسو وکتل چې کله جلسې په دوران کې هم او جلسې نه بعد وزیر اعلی فواد صاحب کامران بنگش او د دې څومره چې د دې سپوکسمن دی ټول بیک وقت پریس کانفرنسونه کړي د دې چغونه ته اندازونه کو موږ جلسه کامیاب وه دا خو موږ چغي دی واله دومره چغي واله هر جلسې نه پس دیو چې د ترجمانان 1 درجن نه زیات ترجمانان چې اغیرات چې اغیل پرې هوي جی جی تاسو جلسه خبر جاری ساتي یو درجن ترجمانان دی راشي میدان ته او بیا د پی ډی ایم خلاف پریس کانفرنسونه کوي او د دې ناکامه خبره کوي حالانکه جلسه کامیاب وي کامیاب ترين جلسه وا په سواد کې دا تنگ بازارونه او دا ملکن ډیویژن او دا سړکونه وګورئ دا ټول ډکو د کټلنګ نوالا تر سواد پورې سانګله او د بونیر نوالا تر سواد پورې دا ټریفک جامو یو صحافي په انټرویو کې ول اسلام آباد نه راغلی او چې په 3 غنټو کې کټلنګ نو سواد تورس لمه دیو دروغ باندې حکومتونه چلو شي خو دروغ باندې ریاستونه نه چلیږي دا ټول عمر دروغ ویلې په کاټینر ولاړو دروغ ویلې دي دنیا ته دروغ ویل عوام ته دروغ ویل دا ویل چې چینی با موږ 500 روپے کیلو براولو یونټ د بجلی یونټ کا وخت کې چې کله 2018 2013 کې د دې ته حکومت ملاو شو نو ا وخت کې شپږ روپے یونټ اوس په 23 روپے یونټ دی کم څه ارزان شوی دی کم څه عوام ته ریلیف ملاو شوی دی 500 لکو کورونا ریلیف ملاو دی که نوکرانو ریلیف ملاو دی که میډیسن ریلیف ورته ملاو دی که د ایجوکیشن ریلیف ملاو دی خو دوی کې اوس پرې سب پروجیکټ هم دې سنشتا په بجټ کې دیو سنوي پلانینګ موږ ته نه خولو د الفاظو هیر فیر او کوم بجټ چې دیو پیش کو هغه نه فورن پس بنګای راغا بیا بلس په سمډه کې زموږ د ممبرانو وویل چې بجټ په کتاب کې څه لیکلي دي او د تیمور خان چې کوم خبرې کړې دي کې ډېر زیات فرق دی نو تاسو خپل اندازه کوي چې دیو په اته کال په صوبه خیبر پختونخوا کې اته کال وشو اته کال موږ ته دیو خو چې دریش د شپږ روپے یونټ نه دا او د 30 روپے بقاله چې په 3 روپے راغلي وي ګیس نشته نن هم زموږ کور کې ګیس نه ټول په خبر ټول صبح جاړي لګیا د ګیس نشته او جمی کې هم ګیس لوډ شیډینګ اوردلې په وړي کې موږ نه ویل اور چې ګیس هم پکې نشته نو دا نااهل خلک دي یو جلیل جان صاحب یو حکومتي چې کوم مشران نو هغه دا خبره هم کوي
چې کوم دا د فارغ دا جلسه چې کوم نه چې کوم فارغ سیاستدانان دي د غیر پر یو پکنیک و چې وستلی و د چکر مکر ولګو زیپ لاین انجوای کو وغیرہ دا فارغ کسان بدیلا ان شاء الله سو روز کې بچا لوخي چې فارغ څه توي نو دی خو فارغ نه دی خو عوامو ته د شاتو نارونه جوړي لګیا دي دی خو د پيو نارونه جوړي د روزګار نه دي کنه موږ کوم مثال خبر روزګار یو نو د عوامو د پاره روزګار یو عوامو د پاره میدان ته وروتیو دا عوامو امید چې کم کړن دی هغه پی ډی ایم دی خلکو نظر دی وخت د پی ډی ایم مشرانو ته دی ځکه چې دغه حکومت چې کم وعده کړي په کاټینر کې هغه وعده الټ روان دي بالکل دروغ باندې دا حکومت چړې لګیا دی او بل دا حکومت ته غریب خو حکومت کې دی برای نام حکومت خو بل څوک چلے لګیا دی بجٹ بل جنا راضی لګیا دی وزارت خارجه چې دی بل جنا چلیږي لګیا دی وزارت خزانه بل جنا چلیږي لګیا دی نو په دې حواله دا غریب بے بس دي د سکول نشي خالی خبره کولی شي ګړل سره کولی شي صاحب خبرو کې مداخلت کولی شي او نور څه نشي کو دا بل سپیس شو په دې اسمبلی کې قومي اسمبلی کې هغه باندې ضرورت به راځم چې اسمبلی ممبران د دې وي موږ ته پته نشته څه بل دې موږ یس کړی دی کم از کم داخله خو دې زه وسوم اوس با د څه خبرو کوم چې فهیم بھائی بخپشي لیکن دا د انتهائی معذب انداز دي ته ما چې داخله ټیک دی جلیل جان حال نو حکومت ټیک دی جلیل جان صاحب تاسو طرف ته واپس راځم فهیم صاحب یو خو پی ډی ایم په حواله سره کوم خبره کو نو پی ډی ایم چې کوم نو پیپلز پارټي شروع کړو او پای کې عوامي نېشنل پارټي مو یو سټرنث مو هغه دولوي پارټي چې کوم نه داغینه اخو شوي کم ټف ټایم چې ورکول کوم امید حکومت ته چې هغه په سټیم کې ورکړو مو یو زما کوېسچن وری تاسو هغه مسلې نه هوتا سو وته خو عوامي چې کوم مسایل دي چې څنګه جلیل جان صاحب کوم طرف ته اشاره وکړه کاشف صاحب کوم طرف ته اشاره وکړه وخت په وخت باندې هغه کې ګرانی راځي د بجلی د قیمت ته تاسو وګورئ تاسو پېټرول مسوات قیمت ان شارت اول خو زه د کاشف به یا د خبري یو جواب ورکوم دی چې بنسبت د پی ټی آی د حکومت پیپل پارټي او د نواز شریف حکومتونه خو چې د حکومتونه خو نو دا ولې هر ټایم دلته کرنٹ ډیفیسټ د اکاونټ چې کم خساره دا مونږ ته پاتې شي چې کله د دې د حکومت ختم شي خساره کې رواني ارسه لکه خزانه بالکل خالی صرف یو کرنٹ اکاونٹ ډیفیسټ به موږ ټول پیمانه کړو نور پیمانه هم تاسو ګوري د دې خو پیمانه دا چې دا الیکشن کنه جی بل ګوره خان صاحب مو یې کنه چې دې روزي په صحیح نیت دی روزي کنه کچری د دې نیت د خپل مفاداتو نه وي او د عوامو د پار راوته وي او ګرانه پسې راوته وي او د دې بالکل الله رضا د پار عوامو ته ریلیف ورکول اوس به وي زمو حکومت غرڅولې مو ټیک شو تاسو ویل د پی ډی ایم سټرنث کې رو پرو کمې راځي دا ولې راځي ګوره د خلکو ته یو دروغ مو وایا یو د دې حق مخوره د دې په فند کې کرپشن دروغ مو وایا ټیک شو فهیم صاحب دروغ مو وایا نو دروغ خو تاسو هم ډیر زیات ویلي دي څنګه جی فار ایگزامپل مطلب چې کوم خبره باندې دغه شوی د عمران خان صاحب چې څومره د قوم سره دا کړي هر موقع باندې هغه یوټرن اغستلې دي دغه دروغ نه دي خو د یوټرن به زه تاسو ته یو خبرو کو ګوره انسان خو ډیر کمزوري سیس دی ټیک شو په شام کې غلا ډیره شوه یوټرن زه تاسو ته وایم کنه په شام کې غلا ډیره شوه حضرت عمر ترن فورن شورا وغوښته دیونه ویل چې تاسو د غلون لاسونه کټ کړئ وی دا غلا ولې ډیره شوه نو چې کله هغه مشوره شو هغه اجلاس شو د غینو هغه ویل چې کما بارټر باندې بغله راتله اناج کې بدله اناج د نور ملکونو نه هغه لیټ شوی دا نو حضرت عمر رضی الله عنه ګوره د خدای حکم هغه ټیم کې شریعت مطلب د شریعت نظامو ټیک شو دغه نو هغه ټیم کې حضرت عمر رضی الله عنه دا اعلان کو دا حکم نامه جاری کا او د خدای او د رسول حکم موقوف کو چې سسپند ورته انګلیش کې وي چې تاسو به تر پټول شام کې د غل نه بلاس نه پرې کوي تاسو که غل سم می غنه بم تاسو لاس نه پرې کوي ولی وی حسینا چې دا لکه دا غلا داسې شوي چې د دې غلی په وجه شوي او بیا د آخرت کې بیا خدای پاک نو زه تاسو ته ان شارټ وایم لکه تاسو یې کدا اوس ته داسې یو کار مونږ وکړو کنه نو د دې ټایم علما په مونږ فتوی ولګي 50 لکه کورونه به جوړو 1 کروڑ نوکریانې به ورکو دا دروغ نه دي دا دروغ ګوره هغه کوي لګیا دي تاسو پروګرامونه زمونږ نه ګوري چې سٹارټ دي دا پروګرامونه خو لکه داسې ول ویل پکارو چې دا به مونږ کوو غي دا ویلي چې ورکو به دا خو نه دی ویلي چې په یو کال کې به ورکو یا پښپګو میاشتو کې به ټیم کې پښپګو میاشتو کې خو یو کمرم نه جوړي ګوره تاسو ګوري
ډیم اوس تاسو وګورئ ګوره حقیقت نه خو بسترګې نه پټو کنه دا کم ډیمونه چې خان صاحب لس ډیمونه روان کړي دي دا بالکل مومن ډیم دی مونږ ته په نظر راځي چې بالکل خمل دروغ دی ته وی کنه دروغ دی ته وی لکه آی پی پی سره معاهده وشوي په 23 روپے کې په 26 روپے کې یونټ حکومت چې کم دی عوامو ته ورکولو په 18 روپے دی ته دروغ وی چې خلکو تسترګو اچولو د پاره فار د ټایم بینګ او د کار چلولو د پاره ګرانی منسوبې بي ساين کې هغه ټایم د بجلی ضرورت پوره کول لپاره ګوره چې کوم د دی وتیره وکنه دی د نیکسټ الیکشن غم کړی دی تاسو یقینو کوي تاسو په خپل زړه باندې لاس کې دی عمران خان د نیکسټ جنریشن هغه د قوم غم کوي هغه د نیکسټ فهیم صاحب هغه پر ټایم بینګ د خلکو ته ریلیف ورکړو تاسو د لانګ ټرم ریلیف نو د هغه ګوره د هغه ټایم فار د ټایم بینګ ریلیف تاسو اثرات وکتل چې ډالر سسټین کړو دی د ګرانه خبره کوي زم ګرانی ده خو لکه د دې خو ټوله دنیا معترف ته په دې باندې گواهی کوي چې دا ډالر کم طریقې سره دی سسټین کړو دا انفلیشن د هغې په وجه راغو ګوره هر یو ګورنمنت کې په ټوله دنیا کې ګرانی راځي خو هغه لګي پیسې 100 روپیا غرانی هر یو دی ته د په هر یو ملک کې داسي دا یو فیکٹر دی په داغه په وجه ګرانی کیږي تاسو کو وګورئ چې په نون لیگ حکومت کې څومره ډالر برتلې دی بیا د پیپل پارټي دا ټول ادوار راوالي د دې ډالر ریټ سمشته هر څه پراته دي خو زه تاسو ته دا وایم چې دا کمپیریزن په هغه ټایم کې پکار دی چې دا حکومت راشي او اکچوال ډالر چرته ودرېږي او هغې نه پس څومره ختلې دی ان شاء الله زه به بیا هم تاسو سره راځم په دې چینل باندې به خبرې کوو خو چې کوم ځای کې اکچوال ډالر ودرېدلی دی د هغې نه به کم راځي د پی ټي ای حکومت کې بره بنه دي کاشف صاحب تاسو هم د حکومت خلاف خپل یو تحریک شروع کړی او څنګه چې د پی ډي ایم او د هغې سره تاسو هم نه د پی ډي ایم سره او نه د حکومت سره یو خپل تحریک هم موجوده پرواز تاسو څومره پر امید دی تاسو بس نتیجه به حاصله کوي که نه همدغه 15 کاله به تیر شي ځکه چې فهیم صاحب هم یو ښکلې خبرې طرف ته اشاره وکړه چې خان صاحب دا خبره کوي چې که فرض که دا خلک دغه پرې خپله چې کوم د دې مطالبه او په دې کې دغه نو اوس په پورې به زموږ حکومت اړوي نه حکومت به ختم شوی خان صاحب سوي چې نیت ټیک وینو کامیاب نیت ټیک وینو مطلب کې د عوامو لپاره خبر نه خپل مفاد لراوتی خپل مفاد لراوتی خبره ده چې کله 2014 درنه ناکام شو نو دوی خو خپل ډیر زیات دغه غني کنه مطلب هغه ټیم د عمران خان صاحب نیت ټیک نه ذکر هغه درنه ناکام شو ملک کاشف صاحب هغه تاسو په خپل هغه ایونت د الله په ملک بیان راولي کوئی چې ناکام شو ایونت لوجنه د درنه ختم شو هغه چې کوم اسلام آباد درنه هغه د الله خو تاسو جوړه ما ادنه ناکام جی د ټایم د سیاسي مقاصد نواز شریف استعفا نه حاصل کړ دوه په هغه سنس کې ناکام جی باقي راغی فائدې زمانم چې دغه ته بیوټي ته سیاسي رسیدل نواز شریف استعفا مو نه غشتا چا واغشت نو استعفا نه ورکړ بار خو چا اخو ټول ملک ته پته ده ګوره په د دوه حلقولو زمونږ چې شروع کې کوم درنه و دوه حلقولو کولاولو د پاره و ټیک شو استعفا خبره بیا وروسته راغله دوه حلقیم کولو شوې هغې کې هغې نه پس ته کیس هم سبمټ شو سپریم کورټ ته هغې کې نواز شریف عالم شو استعفا هم زه دا خبره کوم چې ګوره ملک کې حکومت چې دی اکار کوي او اپوزیشن سیاسي جماعتونه پیور پالیټکس کې پالیټکس پیور ما ځکه لفظ استعمال کوي منفي نه یادوم دغه کار دی چې حکومت چرته غلطي کوي چې هغه ورته نشاندهي کوي عوام په فورم په سیاسي فورم پاره یو شي صحیح خبر هغه نه دا ضروري نه په هر دنیا کې نه امریکا کې دوه جماعتونه دي نور په هر دنیا کې په ملکونو کې لسل شل جماعتونه اکثر یو یا دوه حکومت کې راځي دا ضروري نه چې ټول به حکومت کې راځي نو انور ته ناکام نه شي ویل چې هغه واته جماعتونه چې بلکې هغه ګورنمنت ان ویټینګ وي نمبر د کله برچاره دي کله برچاره چې عوام سو خوخي عوام چاله ووټ ورکي او عوام چاله رای ورکي مونږ دغه غواړو په دې ملک کې چیرې کا دا موجوده حکومت د روان لري حکومت ته چې هغه عوام سنټریک فیصله وکړي د عوامو د فلاح د پاره وکړي خو زموږ ټول ما چې کوم خبره په دې سنس کې ما کړې و چې کوم د فهیم رو اشاره وکړه چې مونږ مجبوري کو دا وایو مونږ مجبورې نه دا وایو چې دې حکومت کارکردګي ته ګور چې زړو حکومتونو خو دینه خو نور دا ای غلطو باندې زاغي ته بالکل دغه وجه دا شو چې دا کوم موجوده حکومت دی د سونامي په نوم راغلو نو سونامي عام خلکو لپاره تباہه سونامي شو هغه سونامي خلکو لپاره د ګرانې سونامي شو
هغه سونامي چې د بجلی د بل په شکل کې د مو پتا باندې را پروزي د پېټرول بم په شکل کې په موتا باندې را پریوتا د ګیس د لوډ شیډینګ او د قیمتونو په شکل کې را پریوتا اوړه چینی غوړی هر قسمه هغه الیټ ګریب د وخت کې د ملک کې اوړو سکندل راغو چینو سکندل راغو هر قسمه سکندل کرپشن ته وګورئ جی زه بالکل یو ډېر وړ کې ستاسو کوم د پی ټی آی د ما ډېر خمرګر ورکر د اورسیز پاکستاني دی اختر حمید نامه دوبۍ کې بزنس کې استرالیا کې او ډېر پرجوش د اورسیز د عمران خان باره کې ډېر زیات پرجوش دي لای خپل مرزي ده اگر هغه پاکستان ته هغه زدا کوم زه ولته انویسټمنټ کوم الله په فضل کړی دی هغه لاړو کاف ډپارټمنټ سره نیلامي هغه کې سواغه شومپا غروز دوبۍ نه رسیدو حصہ واغشتا الته هغه بیت په 100 کروڑ 200 کروڑ روپیا هغه بیت کاف ډپارټمنټ کې هغه وګټلو یو کال شو جراغه یا کې کم وبېش یو کال نه کړیږي ډپارټمنټ ورته چې مال دې سنی را کړی کنه ته بیت ګټه کنه دا وته ویلي بس دم دغه ورته ویل نو ولې نه ورکیږي داسې اتارټي او پاک کې پی کې کې نشته یو موږ خبره پوره کوم افسر چې ورته وای کنه زه خبره پوره کوم هیڅ وګوري نو دی بیا په نون لیکي برتی شوی یا به ان کې دي چې دا خلک حکومتونو کې پاتې دي دا دې سره زه ګری کوم دا حکومتونو زموږ په ایران کې کم کړي افسران برتی شوی دي پېټا استادان کم برتی شوی دي اني ټایم تاسو هغه غریب دی یو کال نه کړيږي هغه کروڑ نیم چې کوم هغه مخکې پی سی ال هغه سرکاري هغه سوې هغه تا هغه بیډ غونته کې بیډ منی چې ورته هغه هم تینی ولیدا نو ولا هغه واپس ورکړي نو ولا بیډ منزوري بس ګرځي نو زه خبره ماته په کار نه ده خو یو لیټر سایډ باندې خبره زه اکثر هغه ته مرګري بلکې دا ویزان باندې یادوم چې تعالی عمران خان حکومت خوندر کو تم ډیر ګرم لګی دی کنه ورته پارم راغلی بار نو کاشف صاحب تاسو تحریک کم ځای کې دا وخت نو زه مونږ هم دا وای چې مونږ شروع کړی دی نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے د خدا هی ملانا وساله دا خبره فهم خانو کا زه تاسو ویم زه د یو اسمبلی حصہ پاتیم ٹھیک ده جی په هغه اسمبلی کې یو ممبر د پی ټی آی دلته میاں نثار ګل صاحب او په ټول پاکستان کې یو ممبر عمران خان ٹھیک ده جی زه هغه اسمبلی حصہ پاتیم په ګوره دا سنه دا وخت دلته کې ادریدو د دنیا دلته کې ختم شوی تر الله تعالی نه ختم کړی د دنیا برواني ٹھیک ده دا هغه کې اتیا قومي اسمبلی کې ممبرانو خو ارسه جوړوي کې مولانا فضل الرحمن چې زموږ پوزیشن لیډر مې غټم نو دا داس نه د دنیا دلته پی ټی الیکشن 2018 وګټو د دنیا دلته کې ختم شو او وګورو کنه روان الیکشن به موږ دې خبرې سره روان الیکشن دا بحثونه دا چلیږي د عوامو خبري خو زموږ اصلي پیمانه چې کومه ده کنه د پرفارمنس هغه 2023 الیکشن دی د ملک کلم الیکشنی د خبر سره ظرف ایمرو رګری کوم چې الیکشن همیشه سیاسي جماعتونو الیکشنی خو دعا کوي چې هغه 2018 پرنګ الیکشن دی پیمانی کم سے کم اغه نه وي صحیح کاشف صاحب خبره ترې زموږ روان یو ګران کتونکو د جلیل جان صاحب موږ سره د پروګرام کې وړاندې دمکو د مینو واپس را شروع بیا چې کوم دغه پی ډی ایم بوس روان ټارګټ سوي دي کوم جلسې پلان کړی دي او دا غیبه سم ملاو شو کنه په دې باندې خبره کو خو اخلو وړه شندمه موږ سره اوسه د مینه پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو جلیل جان صاحب هم موږ سره موجود دی جلیل جان صاحب پی ډی ایم چې کومه پرونی جلسه وه په هغې کې ستاسو چې کوم دوه پخواني اتحادیانو پاکستان پیپلز پارټي عوامي نیشنل پارټي هغې په دغه جلسه کې نو څه کمی محسوس شو که نه او بل تاسو دغه پی ډی ایم د اتحاد چې کوم ختم شو نو د هغې د ختمېدو لویه وجه همدغه استعفاګانې وي نو د دغه استعفاګانو په خبره باندې تاسو اوس هم ولاړ استعفاګانې به ورکوئ که نه هغه استعفا خبره هم ختمه شوه ګوره جی دا پی ډی ایم سفر وی که تاریخونه وي همیشه یاد ساتئ جی تاریخونو کې نشیب و فراز راځي او دا سفر کې څوک به کوزیږي څوک به خیږي سفر نه ساريږي سفر خپل منزل مقصود ته رسي ان شاء الله صحیح ده او څو پرې د استعفو خبره دا زمونږه خبره د استعفو مونږ چې کړې وه نو هغه د قوت په بنیاد هم کړې وه سټرنث په بنیاد هم کړې وه نو چې کله یو غټه پارټي پیپل پارټي سره د ایم این ګانو سره د ایم پی ګانو یو صوبه هغه چې مونږ نه یو طرف ته شو نو اوس استعفا خبره لږ مونږ شاته کړې ده ځکه چې دغه قوت سره اسمبلی نه ماتېږي هغه وخت کې پیپل پارټي سند حکومت پرې کوي او دلته تقریبا 173 دي کا 163 کسان دي 200 سمثینګ کسان دي 100 نو کدا استعفا ورکړې وي نو 70 جوړ شوی وي اوس کوم جمعیت العلماء والا یا مسلم لیگ والا خالص استعفا ورکو
مثال خبره تاسو خپل اندازو کې د دې سر ریزلټ راوځي یو دغه خبره دا چې زمونږه اهداف چې دي هغه اهداف د موجوده حکومت خلاف دي صحیح اوس دا کلم تاسلیږي مېش پس راسيږي لسو پس راسيږي موږ خپل عوامي قوت سره میدان ته وروتیو میدان ته بروزو خلک دی وخت کې د مهنګای په حواله باندې د ظلم او د جبر په حواله باندې د تجاوزاتو په حواله باندې د میډیسن په حواله باندې د بجلی او د ګیس په حواله باندې تنگ شوی دي ډیر زیات تنگ شوی په هغه حواله باندې موږ هم کور کې په قلار کې ناستو دا د پی ډی ایم قیادت هم کور کې په قلار کې ناستو نو یاد ساته بیا په دې ملک کې بعد سلوي انقلاب براشي چې بیا خلک با عوام بروزي او د حکومتانو ګریبانونو ته بلا ساجي موږ نن میدان ته وروتیو د عوامو د حوصله افزایی لپاره وروتیو د عوامو باندې چې کوم جبر شوی دی ظلم شوی دی دا غي دا درسه لپاره موږ وروتیو موږ میدان ته وروتیو او موږ دا आवाज عوام سره لګاو چې دا ظلم دې بند کړی شي مهنګای دې ختم کړی شي ګوري دیو د قرضې خبره کوي چې قرضا مسلم لیگ غسته ده پیپل پارټي غسته بالکل منو هر حکومت قرضې علی سبا زما حکومت پر راځي مثال خبره چې ماته ضرورت پیخیږي نو زمون قرضې لپاره بسنه ست ذرایع جوړوم لیکن دا وګورئ چې دی وخت کې د قرضې حجم چې و هغه وخت کې 2013 کې تقریبا 33 ارب روپے نن د قرضو حجم 268 ارب ډالر دي او د پایپ لاین کې مزید 370 ارب ډالر چې د مزید پایپ لاین کې دا قرضې اغستو ادا څومره قرضې چې واغ اجازه دا و چې تاسو تیر حکومتونو اغستي دا موږ بیرته راغی په سود او په دا کې قرضو کې واپس ورکو دا غیر لپاره مجبور یو موږ کپ لګي دروغ وي ما خبر پورا وری شاسه دا قرضې چې واغسته نو د قرضو س پروجیکټ مونږ د قرضو س منصوبې مونږ څومره بيجګرم جوړ کړو څومره منصوبې جوړ کړو څومره انډستری جوړ کړو څومره تاسو خلک روزګار متور کو د قرضو باندې خپل ایم ان ګانو ته 30 کروڑ روپو 40 کروڑ روپو ترقیاتی فندونه ورکې لګیا دي هغه خلک خوشاله لګیا دي عوامو ته پاسه نشتا عوامو لپاره ګوري جی بجلی ما قصدا زیاتی کی لگا روزانہ 2 روپے 2 روپے فٹ 2 روپے یونٹ زیاتی کی لگا دے گیس سیدھے هغه ګرانی کی لگا دے چینی ګرانی کی لگا دے ډالر ګرانی کی لگا دے هغه قرضې روړي نو قرضې په عوامو باندې ولګوي کنه نه چې تا خپل ممبرانو ته سیاسي رشوت ورکې هغه خلکو لا چې کم خلک دینه خپت دي هغه لا دغه فند کې پیسې ورکې هغه مناو کړ او د سملې کې هغه را وصل واپس جلی جان بار په تاسو باندې د حکومت له خوا دا خبره هم کی چې تاسو د مدرسو چې کوم طالب علمان دي نو هغه تاسو راولې دي جلسو له دا شان دي جمعتونو ائمه کرام چې کوم دي نو هغه جمعتونو هم داسې پرې خو دي او تاسو جلسو راغلیو په دې باندې بسوي غواړي تاسو زمارو ارشاد بھائی د مدرسې طالب علمي کا د یونیورسيټي طالب علمي کا د سکول طالب علمي کاغذ سره یو ځل تاسو شناختی کارت ورکو نو هغه د حق مرمول نشي دا خبره یاد ساتئ با که یو ځل ته شناختی کارت ورکې ته ورته یوت وای خپل ماشوم ته یوت وای او زما ماشوم ته چنه وای مولا وای هغه هم یو د معاشره یو حصہ ده هغه هم د تلس کالو شو هغه ووټ ټول حق لري هغه هم سیاسي شعور لري زه دته سیاسي شعور ورنه کما نو زه په غرونو خېجم ټوپک ورته ورکم چې ال تعالی شه زه هغه ته سیاسي شعور ورکوم چې هغه راشي میدان ته د مستقبل معمار جوړ شي او مستقبل کې دغه حکومت د غلط کارونو د حکومت د ظلم او جبر خلاف هغه په جماعت کې आवाज وشتي نو دا هغه حق دی دا زما آئینی حق دی بل دا دی چې ته چې اسکول استاد استعماله ته چې اسکول ماشوم استعماله ته د یونیورسيټي طالب علم استعماله ته پلان ودرې هغه تر ګلدستې دی ورکړي خپل ځان د لپاره استعماله نو چې زما کاس زما میشن او د آئین او د جمهوریت لپاره زه 13 کال نه بر سره ماشوم که مدرسې وی که یونیورسيټي وی که طلبه وی هغه جنې وی کالک هغه سټوډنټ وی هغه حق دی چې هغه آئین په لار باندې هغه حق استعمال کما هغه به استعمالي هغه بار به استعمالي ځکه چې هغه د دې معاشري یو حصہ ده د هغې د مرزي خلاف د هغې د مرزي خلاف وي او دوی ته پته چې د هغې مرزي خلاف دي لکه ثبوت دې پیش کړي نو چې یو ځل مرزي خلاف وکړي ټیک ده بل ځل خو نه کوي کنه ټیک ده جلیل جان صاحب تاسو پوینټ اورسید جلیل جان صاحب ټیک اورسید فهیم صاحب ورستر بل چې کوم د په ملک کې مهنګایي د پټرولو قیمتونه چې کوم دي سیوا کیږي د بجلی قیمتونه سیوا کیږي
قرضې چې کوم تاسو خبره کوئ وخت په وخت باندې تاسو نور قرضې هم علئ عوامو ته په ریلیف ورکولو کې تاسو داسې ښکاري چې هغه کې تاسو ناکامه شوي یې څه پلان دی اوس پر روان وخت کې چې کوم غریب خلک دي چې د هغې د اوس ورځ تر ورځه دا کېږي د چې کوم ضرورت څیزونه دي هغې نشي اخیستلی د هغې لپاره تاسو سره څه پلان دی اوس جلیل جان صاحب یو دا خبره وکړه چې قرضې علي او پته یې نه لګي که نه شکر الحمدلله دا خبره خو غلطه ده دا د نواز شریف او یا هغه حکومتونه نه چې قرضې به یې اخیستلې او بیا به واپس هغه اکاونټونو ته تلې هلته به جمع کېدلې هر څه په ښکاره دي په غټ غټ ډیمونه د اربونو روپو لکه بلیونز اف ډالرز دغه شروع دي پروجیکټ شروع دي ډیم شروع دي او داسې ترقیاتي څیزونه په هغې باندې شروع دي چې په هغې باندې به زمونږ معاشره سسټین کوي کم انګلیش کې چې ورته وي سسټینیبل ډیولپمنټ ټیک شو که نه دویمه خبره دي وکړه چې یاره د تاسو وکړه د مهنګایي چې تاسو وکتله ما خو د هغې نه انکار نه دی کړی بلکې دا کاشف به یې وایي چې هغې نه څوک هم انکار نه کوي خو د هغې وجه ما تاسو ته وښیله چې که چېرې دا ډالر دي په پارشلي لکه یا په ارټیفیشلي سسټین کړی نه وی په مارکیټ او هغه کم ډالر به چې دی مارکیټ کې ورکول چې په هغې باندې نور سسټینیبل ډیولپمنټ څه پروګرام چالو کړی وی نو دا څیز بنو بل تاسو وویل کله پورې موږ ویلی شو ټیک د دا خبره تاسو په خپل لکه به ټیک کوئ چې تیر حکومتونه کله به پورې به تاسو دا وایئ چې دا زموږ د حکومت ذمهواري ده اوس به موږ دا څیز کنټرول کوو ګراني د ټول نه غټه مسله چې تاسو نن سبا کوم ده ګراني یو غټ فیکټر نه دی تاسو ورته بدقسمتي ویلی شئ او که د خدای پاک لکه ګوره کرونا د خدای پاک د بره د اسمان نه یو یو فیکټر هغه هم کېدی شي بل تاسو د قرضو خبره وکړه که نه هر څه په ریکارډ دي ما تاسو ته وویل که نه چې دا خلک اوس نور بې وقوف نه دي لکه ګوري هر څه تاسو ته مو وویل چې یو دی عوامو ته دروغ مه وایه د دوی پیسه غلطه مه لګوه د دوی فنډ مه خوره دوی سره غداري مه کوه او د دوی په فنډ کې لکه خورد برد مه کوه د دوی نیډ بیس دا فنډ لګوه ټیک شو دې ته دروغ مو وایه نو دا هیڅ هم مایند کوي نه د قرضې خبره وکړه تاسو قرضه چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی تاسو وګورئ خلکو حکومتونو قرضې اخیستي دي انتخابات قرض 2023 انتخابات چې دا حالت روان یا تاسو عوامو به سامنے څنګه کوئ د هغې خو بیا د الیکشن په ورځ پته لګي چې 2023 کې څه کېږي زه تاسو ته دا وایم چې دا قرضه تاسو کوئ تاسو وګورئ په فیم سپټمبر څومره قرضه چې مونږ واپس کړې ده دومره یو تاسو اخیستې نه تاسو واپس کړې نه کاشف صاحب د نور حکومتونو قرضه مونږ واپس کړې ده تاسو سره د غریب عوامو لپاره څه دي د ضرورت څیزونه چې کوم دي ګرانیږي حکومت وایي چې د اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي که جماعت اسلامي دی او که پی ډي ایم دی او که پیپلز پارټي دی او که ان پي ده د هغې سره هم صرف دغه اواز دی صرف بس یې دا کوي دیو سره هم څه پلان نشته څه پلان شته تاسو ګوره ما خو وختي وویل چې اپوزیشن خو همیشه موازو چتوي ابو موازو چتوي او چې کله حکومت کې یو راشي او پارټي هغه بیا کار کوي دی وخت کې ضرورت زما د پاره نه جزو سکوم دی وخت کې ضرورت د موجوده حکومت د پاره د لسه پکار دي ځکه چې اختیار هغه سره د حکومت خزانه هغه سره د حکومت وسایل هغه سره دی وخت کې ټول مخکې کار دا پکار دي شپه چې کم کار دل پکار دي چې د بجلی ریټ راکم کی دی په مهنګای باندې پټرول په ریټ باندې काबू مومي دی چې کم عوام ته عام شي نه ټماټر غوړي چینی اوړه د دې ریټ سره کم کی کدی نور د کمول هم شي کدی یو طریقم د سره نه اسه هایپوتټیک خبره کوم د اور باندې سبسيډي ورکی د عوامو ته ریلیف ورکی دا عوام هغه خلک دي چې د کې خړې رود لوټ ور کړی دي ټیک ده کوټول لوټ پی ټی ته کم ملو شوی دی ضروري نه چې ټول د عوامو وټوي خو برال خړې روټ ورته ټیک ده کاشف صاحب ټایم بالکل ختم دی جلیل جان صاحب اخیری یو 30 سکند به دې کرا تلک دا وایي چې اخیری کسه ریمارکس ورکوي ځکه چې فهیم صاحب وایي چې کوم قرضې اغستلی دي نو موږ قرضې ورکړي هم دي دغه په بدل کې موږ ورکړي هم دي د دې معلومات وسنستا او دروغ باندې حکومت چلی او دا الیکشن چې راشي کړه کله به کیږي 31 کې کیږي کمخ کې کیږي ټماټر او انډه باندې خلک دا وشتل کیږي ته وګوره عوام دومره سخت تک شوی دي عوام وایي چې د حکومت موږ ځان خلاص کی د حکومت نه ځان خلاص کی دا حکومت چې د دروغ باندې روان دي ګوره ریاستونه او دروغ نه چلیږي خلک خو دروغ باندې ورغلاو کې لیکن دا د سینې کې څه کوي لګیا ټیک ته ډیره مننه عبدالجلیل جان صاحب انجینیر فهیم محمد صاحب کاشف اعظم صاحب ګران کوتون کوم د پروګرام چې کوم دغه د حکومت خلاف د اپوزیشن جماعتونو کوم تحریک روان دی دغه یو بل پړاو شروع شوی دی د شان جمهوریت اسلامي خپل کوي خو
دغه چې کوم د 2023م انتخابات دي پته پای کې لګي چې کوم جماعتونه دي چې هغه د عوامو لپاره سکی او دغه چې کوم مهنګایي ده د خلک د مهنګایي نه څومره تنګ دي ټول پته به هم په دغه 2023م په انتخاباتو کې لګي. ګرانو کتونکو هم دې سره د پروګرام ټیم سره تر زیاتو